بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ تاسو ټول حاجتونه پوره کړي او الله پاک دې زموږ تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. نن چې کوم زموږ وظیفه ده د ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته د قوت والا وظیفه ده. نن چې کوم زموږ وظیفه ده د شلمې سپارې یو آیات مبارکه ده او ډېر زیات بهترین آیت ده. فرمایي چې کوم سړی دا آیت وای نو الله پاک د دې آیات یو نوکره فرشته دا ودرولې ده په عرش باندې. چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو دا فرشته د هغه ځای نه را روانه شي د انسان د خدمت دپاره او دغه رنګې د انسان د مدد دپاره. فرمایي چې کوم سړی داسې وي چې د هغه دعاګانې نه قبلیږي او دا وظیفه وکړي نو انشاءالله العزیز فوراً به دعا قبلیږي. دغه رنګې فرمایي چې کو د لکانو چېرته رښتې نه کېږي نو که هغې دپاره د آیت مبارکه وظیفه شي نو انشاءالله الله پاک بوله په ښکلې مزیدار اغلا ذکر رشته ورکړي. دغه رنګې زموږ هغه خویندې چې هغوی په کور باندې ډېر زیات په خوشو ناستې دي نو که هغوی دا ځان دپاره وظیفه کړي نو ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. څنګه ما وختي وي چې د دې وظیفې یا د دې آیت غلام دی داسې فرشتې دي چې الله پاک پیدا کړي دي چې د آیت څوک وایي نو هغوی هلته کې نه ټینګېږي، هممهاله راځي او د انسان ضرورت دا پوره کوي. فرمایي چې د چا څومره د غټ نه غټ حاجت وي او د هغه حاجت دپاره دا وظیفه د وکړی شي انشاءالله العزیز الله پاک وله دغه ټول حاجتونه دا پوره کوي. فرمایي که چاته ډېر زیاته غټ مشکل را پیښ شي یا چاته مهم کار را پیښ شي نو که د هغې دپاره دا وظیفه کړی شي نو دغه مهم کارونه او دغه رنګې دا مشکل نه مشکل کارونه دا به انشاءالله العزیز الله پاک په 2 منټه کې وکړي. دغه شان فرمایي چې که به تاسو باندې غله راوړي یا ته په لار کې چېرته ولاړې تا نه څوک موبایل اخلي یا تا نه څوک پیسې اخلي دغه ټایم کې دا آیات مبارکه ووایه بیا به ته ورته بالکل نه ښکارې. د هغه لاس د اخلاص چې دی تا نه پیسې والي یا دی تا نه ګاډی والي یا دی تا نه پیسې والي نه شي اخیستی. دومره پاورفل آیات دی. دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی دا آیات مبارکه تلاوت کوي د هغوی خاندان کې به داسې څوک نه پاتې کېږي چې هغه بې واده وي. نو ډېر زیاته زبردست او اغله آیات دی. د شلمې سپارې آیت دی نو د شل وکړو چې سار به د آیت 313 پیرې وایو دغه رنګې ماښام به 313 پیرې وایو. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک موږ تاسو له څه راکوي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې 7 پیرې به درود شریف وایو بیا به د هغې نه بعد د آیات مبارکې وایو اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. بیا به د هغې نه بعد درود شریف وایو او بیا په خپل مقصد دپاره دعا وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ټول مقاصد دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.